Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to explain some important MCQs from first year biology. The first one is cell wall in Oomycota is composed of Oomycota. It is also called water mold. It is also called water mold. These are fungal-like protist. Student دا Oomycota دا fungal like protest او دا خبره خوښکاره ده چې کله موږ fungal like protest خبره کوو نو ستاسو مایند کې به دا راځي چې د fungal like protest سیلوال به رسنه جوړ وي د کایټین نه. خو دلته دا پوینټ بل شانتې دی. Cell in Oomycota is composed of chitin, cellulose, protein, lignin, suberin. نو په دې کې correct option سری student هغه دی cellulose. Point to be noted. چې کوم Oomycota دا کریکټریسټیک هغه د پلانټ سره سیمیلریټي شو کوي او د سیلوال د سره جوړ دی هغه د سیلولوز نه جوړ دی. The feeding stage of slime mold is called a slime mold. دا هم د سره fungal like protest of slime mold is also called Myxomycota. که تاسو ته د slime mold په ځای داسې راشي چې Myxomycota. These are the same thing. The feeding stage of slime mold is called هغه stage چې پای کې د slime mold ځان له خوراک کوي خوراک ځان له سرچ کوي جمع کوي. هغې ته موږ څه وایي؟ موږ لیکلي آپشن Pseudopodium, Basidium, Plasmodium, Antheridium. نو دا ټول ډیم دی خو دې کې صحیح آپشن څه دی؟ هغه دی Plasmodium. The feeding stage of slime mold is called Plasmodium. Algae which is differentiated into هغه algae چې هغه مونږه differentiate کولی شو جدا کولی شو پس کې blades. Blades are leaf like. The blade برسه پشان دا بر پاڼې پشان stipe or stem like and hold fast or root like. Student دا هم ته پته ده چې algae دا thallus دي. thallus دا مطلب چې په algae کې صحیح root stem او leaves نشته. خو بهر حال ځینې algae داسې دي چې پای کې ډیفرنشیشن موډیفیکیشن پکې شته. نو هغه کم یو ګروپ دی چې پای کې لیف لایک سټرکچر پکې هم شته، سټم لایک سټرکچر پکې هم شته، روټ لایک سټرکچر پکې هم شته. نو هغې آپشن دا موږ ورکړي ډایټمس، یوکلینایډس اینډ کیلپس. برده صحیح آپشن څه دی؟ کیلپس. کیلپس چې کوم براون algae ده د لینث 70 میټر وي یا 70 فیټ وي. د باډي چې کوم دی هغه ډیفرنشیټډ ده په بلیډس کې، په سټایپس کې او په هولډ پاس کې. نو دا صحیح آپشن شو. کلوروفل ډي از فاوند ان. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې په مختلف ارګانیزم کې مختلف کلوروفل وي. کلوروفل A, B, C, D, E and bacteria chlorophyll. اوس موږ دا ډسکس کوو چې کلوروفل ډي دا په کوم ګروپ کې ملاویږي. نو براون algae, red algae and green algae. دا صحیح آپشن سره چې کلوروفل ډي از فاوند ان red algae. د red algae بل نیم سره روډوفایټا. که تاسو د آپشن کې راشي چې red algae یا روډوفایټا د دوانو به یو مطلب وي. Trypanosoma, a human parasite, is transmitted by the bite of Trypanosoma. دا زموږ سره کومه انیمل لایک پروټسټي دغې سره تعلق ساتي. دا ټریپینوسوما دا یو هیومن پیراسایټ دی. دا د څه وجې نه دا ټرانسمیټ کیږي؟ یعنې کم ارګانیزم د وجې نه دا د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي یا د یو ارګانیزم نه بل ته منتقل کیږي. د کیریئر څه دی؟ نو موږ لیکلي چې هاوس فلای، بټرفلای او دا به تاسو څنګه وایي سیټ سی فلای. داسې نه چې تاسو وایي چې ټي سیټ سی فلای. دا ټي به پکې سایلنټ وي بلکې دا موږ څنګه وایو لکه څنګه چې موږ په سونامي کې ټي لیکو وایو پکې نه. نو دا صحیح آپشن سره سیټ سی فلای. سیټ سی فلای از د کیریئر آف ټریپینوسوما ان هیومن. بل آپشن دی موږ سره کلوریلا. کلوریلا څه شی دی؟ دا یو یونیسیلولر نان موټایل چې هغه ګرځېدی نه شي. دا یو algae ده. نو دا د کم ګروپ سره تعلق ساتي؟ کلوریلا. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ. کلوریلا it is also a rich source of protein. دا د پروټین یو ښه سورس هم دی. نو آیا دا د براون algae سره تعلق ساتي او که دا د ریډ algae سره تعلق ساتي او که دا
د green algae سره تعلق ساتي نو it is actually green alga دا green alga دا chlorella دا صحیح option دی Phytophthora infestans Phytophthora infestans دا خو په ناره نه ویل کېږي اوس روجم دا Phytophthora infestans دا د مسلسل دا یو fungal like protist دی او دا fungal like protist چې کوم دی دا یو parasitic fungus دی دا ډیزیز کاز کوي په مختلف پلانټس کې نو دلته موږ اوس آپشن ورکړي چې دا Phytophthora infestans دا کم ډیزیز کاز کوي لیٹ بلائٹ آف ټومیټو آیا دا په ټومیټو کې ډیزیز کاز کوي ارلی بلائٹ آف پوټیټو دا دوه ټرم به تاسو ځان سره نوٹ کړئ ارلی اینڈ لیٹ دا دغه په ساین په سیمټم باندې دي دا د صحیح آپشن څه دی چې دا Phytophthora infestans چې کوم فنګل لایک پروټیسټ دی دا په پوټیټو کې ډیزیز کاز کوي خو دغه کم ډیزیز دی لیٹ بلائٹ آف پوټیټو دا ډېر امپورټنټ MCQs دی اکثر په ایټا کې هم راځي The sexual process exhibited by most ciliate ciliate کم پیرامیشیم وغیرہ چې کوم animal like protist دی په دې کې به زیاتر سیکشوال ریپروډکشن په کم میتھډ به کیږي یعنی په مختلف ارګانیزم کې دا سیکشوال ریپروډکشن مختلف میتھډز دي نو په دې کې کم یو میتھډ دی باینری فیژن هغه عمل دی چې پای کې یو سیل یو ارګانیزم دوه ایکول سیل ته کنورټ شي کنجوګیشن هغه عمل دی چې پای کې دوه ارګانیزم یو بل سره کانټیکټ وکړي او ایکسچینج اف سیګمنټ کې یا گیمیټس کې او ګیمی هغه process د sexual reproduction چې وای کې دواړه ګیمیټ هغه ډیسیمیلر وي په سایز کې ایکوال نه نه ته موږ سوې او ګیمی دا صحیح option دی د sexual process exhibited by most ciliate is conjugation لکه دوه پیرامیشیم هغه یو بل سیغاړه ورکي exchange of segment کوي algae which has two shells like box هغه کومه algae دا چې پای کې دوه shells وي لکه څنګه چې د صندوق کې دوه کور وي د صندوق یو لاندې کور وي بل د پاسه کور وي نو هغه کومه algae دا چې هغه باکس په شانتي هغه خپل سټرکچر شو کوي یو پکې مین شل وي بل پکې کچ شل وي هغه سره یوګلینایډز دي که براون algae دا کو ډایټمز هغه سره باکس لایک چې کوم algae دا هغه ډایټمز epicomplexan you know epicomplexan دا موږ سره animal like protesting these are also called sporozoa because they make spores well the epicomplexans کم پلازموډیم چې دي دا څنګه لوکوموشن کوي د سیلیا په ذریعه کوي د فلیجلا په ذریعه کوي بایپلیکسنګ کوي یا نان اف دیس یا مومنټ نه کوي دا صحیح آپشن دی بایپلیکسنګ دا چې خپل کوم مومنټ کې داسې مومنټ کې فلیکسنګ داسې چې څنګه موږ سره مختلف وامس چې کوم دی په مزه حرکت کوي دا بای فلیکسنګ دان کچي او غټي او داسې مومنټ کوي نو epicomplexan move by flexing. It is enough for today.